ګرانو کتونکو سلامونه. یو کور د خرڅ خبره ده او هغه تاسو ته وړاندې کوو. دا مهال چې موږ چېرته موجود یو نو د ګړۍ لار به هم کتلي وي پر زړو بایپاس باندې. هغې ته مخامخ له کیلو یو سټور دی او دغه یوه لار ده. په هغې کې لږ را مخکې ته چې نو مخامخ وګورئ هغه سر ته سړک ښکاري. بس دا مین سړک دی. د مین سړک د څه فاصله نشته. د پبلیک هیلث دفتر په دې محله چې څنګه راننوځي نو دا تاسو ګورئ یا بیا دا محله بنده ده، مکمل بنده ده. دې خوا ته چې کوم دی دا چوک دی دا پکې بله محله ده. وګورئ دي دې دوران کې دا کور چې کوم دی نو دا خرڅېږي. زه به تاسو ته دننه دا کور ښیم چې دا خرڅوي. دا چې کوم دی نو دا دې ځای نه تاله دی. دا موږ تاسو ته ښایو دا چابي ده. بره چې کوم دی نو سی سی ټي وي کیمره یې دغه پې لګېدلي او دا موږ تاسو ته ښایو. دا یو کور دی خرڅېږي او دننه چې کوم دی نو تاسو ته دا کور ښیم. دا ګورئ دا اټیچ باترومونه یو دا کمره شوه، دا کمره شوه، هغه کمره شوه، هغه کمره شوه، هغه یو دوه درې څلور پنځه شپږ او اووه. اووم چې کوم دی نو دا اووم چې کوم دی نو دا دغه دی کچن و. ښه دا پکې اټیچ چې کوم دی نو دا ښکلې کچن دی. ګرانو ته وګورئ یا ستاسو په وړاندې دي. دا وګورئ دا پکې بیټک هم دی او بیټک سره سره چې کوم دی نو دا بره وګورئ پکې ډېر ښکلې سیلینګ شوی دی. تاسو ته زه ښیم ډېر زبردست سیلینګ پکې شوی دی. ډېر په شوق باندې دا کور دغه روډ جوړ کړی دی. خو بس ضرورت راشي نو ضرورت په دغه باندې زه وګورئ برنډه نو اوس هغوی چې کوم دی دا خرڅوي. نو چې دا خرڅوي دا وګورئ چې دا تاسو ته زه دا کچن ښیم. وګورئ ډېر ښکلی کچن په دا جوړ شوی دی. دا وګورئ چې دا تاسو ته کچن ښکاري. دا چې کوم دی دې کمرې ته وګوره غټ خال دی پکې. دا ډېر زبردست خال دی پکې او کور کې دې وخت کې آباد کور دی. لکه دا ده چې خلک پکې چې کوم دی هغه پکې اوسي. دا وګوره دا بله کمره درته وښایو. ټول کور کې چې کوم دی نو سیلینګ شوی دی. ډېر په شوق او ډېر په مینه باندې دا کور دغه روډ جوړ کړی دی. نو ډېر مناسب ریټ دی. بله کمره هم درته ښایو او دا تاسو ته موږ ووایو چې د کور کې دا خلک شته دي. دا وګورئ چې بره اټیچ الماری هر یو څیز چې کوم دی نو دا پکېږي. نو دا وګورئ څو کمرې دي؟ یوه دوه درې څلور پنځه کمرې یو کچن. کچن خو ښکلی کچن او دا چې کوم دی نو زبردسته کمره او بره چې کوم دی نو بیا پوړی دی او په پوړو باندې چې کوم دی نو هلته کې بیا خو هم خیږي. نو ګرانو کتونکو څلور پکې باترومونه دي. ښه دا تاسو ته پته وي څلور پکې باترومونه دي. اټیچ بیټک هم پکې د میلمه دپاره 1 کروڑ او 20 لاک روپۍ وایي او کمرشل ځای دی او 10 مرلې ځای دی. ښه 10 مرلې خو په نقشه جوړ شوی دی. پلو دا سین ته پکې وګوره سین هم پکې ښه ښکلې چې کوم دی نو دې وخت کې تاسو ته ښکاري او بیا چې کوم دی نو ډېر زبردست دی. پوړی دا چولې شوي دي تاسو د وړاندې نو 1 کروڑ 20 لاک روپۍ وایي. څه ناڅه به دې کې دغه کېږي ډېر په دې چې کوم دی نو رابطه کولی شئ. دا تایونه چې دا یو پی ایس سیسټم پکې دی، د شیشې سیسټم پکې دی، سی سی ټي وي کیمرې چې کوم دی دنده بار لګېدلي دي. نو ښه دوباره چې کوم دی نو دا کور ورته په دې کیمره کې د هغه ځای نه رادغه کړه چې دا څلور چې کوم دی نو اټیچ باترومونه ورسره غټ ښار او دا کمرې یو دوه او درې څلور او هغه ښار چې کوم دی نو پنځه او ورسره دغه ښکلې کچن او ښکلې سیلینګ بیټکه دا هر څه دي. ګرانو کتونکو کمرشل ځای دی او بلکل د ګړۍ لار ته مخامخ په دې خوا راشي د ګړۍ لار ته او دغه ځای کې د کیلو یو سټور دی. په دې چې سیده راشي د پبلیک هیلث دفتر دی. پبلیک هیلث دفتر دا غټه لار ده چې راننوځي نو به دلته کې چې کوم دی نو د دې کور تاسو پته کولی شئ خو په خپله یې ګورئ نو هم ما سره رابطه کولی شئ او که نه وی چې داسې بس 1 کروڑ 20 لاک روپۍ چې کوم دی نو د دې نرخ دی. ضرور رابطه وکړئ. درې ښایست ځای دی. بلکل د 400 زړه دی. د 400 په بازار کې هغه خبر ته وکړم چې دلته په 400 کې لوډ شیډینګ دی خو په دې علاقه کې په پیډر باندې بجلي د سره نه ځي. بجلي ډېره کمه ځي. دا په یو کمرشلایز ځای دی نو دا پکې یو غټه پیدا ده چې دلته کې بجلي ګیس دغه ټول سهولت چې کوم دی په دې کور کې موجود دي. د چا قسمت په پکې وي دغه روډ ډېر په شوق جوړ کړی دی. خو ضرورت وي نو د هغې په وجه باندې هغه کور جو خرڅوي او موږ ته د دې لپاره دغه ویډیو کوو. تاسو یې خپلې زموږ سره رابطه کولی شئ.